دا وخت کې موږ سره د خان صاحب ولاړ صوبایي نائب صاحب پاکستان مسلم لیگ نون لیگ والا. بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن دا مظاهره چې راوته دا مطلب د خلکو ته د کنه د حکومت ته خو خبره چې دا چې کوم منګي روانه د خلاف مطلب چې خلک راوته خلک نور شوی د حکومت نه دا مطلب غل حکومت دا کرپټ حکومت مطلب د کوم کرپشن روان دي کنه دا خلاف خلک راوته ان شاء الله چې کومه پوره مطلب چې د حکومت چې د کنه د پر رضا باندې مطلب استفانه ورکړي دا پوره مطلب دا مونږه پی ډی ایم مطلب دا پر هو تیار نه یو. نن خو چې دا کومه جلسه د پی ډی ایم مشرانو چې کوم پروګرام ورکړو پای کې 15 ورځې احتجاج شو چې په هغه احتجاج کې چې د پاکستان مسلم لیگ نون په میزبانۍ کې کېده د هغې نه پس نننۍ دا جلسه ده. دا جلسه چې خصوصا د پی ډی ایم د طرفه ده په هغې کې د مهنګایۍ بېروزګارۍ د دې نایله حکومت خلاف اواز پورته کول ځکه چې دا حکومت چې نور دا عمل نشي چلولی او عمل تباهۍ طرف ته به د دغه خلاف دا احتجاج روان دی او نور مهنګایي چې دا هغه سیوا کېږي په دغه لحاظ باندې دا احتجاج دی او چې د دې عمل دننه د نایله حکومت او نالایق حکومت او د مشرانو چې کومې خبرې کړې وي د هغې خلاف موږ اواز پورته کوو. په دغه لحاظ باندې موږ دا چغه والي ده د بېروزګارۍ د مهنګایۍ خلاف او دا نایله حکومت چې د کومې وعدې کړي هغه واده پوره نه شوې. ده خو وعدې کولې چې زما یو پیره چا ووایي چې ګو عمران ګو نو ما به د ملک پرېښی د حکومت به پرېښی. نن د هغه خلاف ټول خلک ټول پاکستان په احتجاج دی ټول خلک په احتجاج دی او دا یو چغه وایي چې ګو عمران ګو ځکه چې ته دا ملک نشي چلولی نو زمونږ دا احتجاج کې مطالبه ده چې د دې ملک دننه چې کوم د نقصانات او د عمل تباهۍ طرف ته روان دی د دې ملک د بچاو دپاره ته زر تر زره استعفا ورکړه او په دې ملک کې ازادانه الیکشن وکړئ چې په هغه ازادانه الیکشن چې عوام څوک مسلط کوي عوام چاله ووټ ورکوي چې د هغه په ووټ په ذریعه باندې په دې ملک کې یو منتخب حکومت راشي چې د ملک د بنیادي مسایل چې کم د دې قوم دي چې هغه مخ په وړاندې باندې بوځي. زما نوم اکبر حسین دی. امانکو سره تعلق ساتم. نننۍ کوم مظاهره چې تاسو ولیده دا ټول د مهنګایۍ خلاف ته او د هغه سلیکټ حکومت خلاف ته چې څوک په دې ملک باندې په دې غریب الوس باندې د ظلم زیاتې شروع کړی دی. دا 3 کاله دې غریب الوس چې دی د خپل رزق نه لاس وینځلو د هغه حکومت ته چې دوی کومې وعدې کړې وې هغه وعده دوی پکې یو وعده هم پوره نه کړه. الټی چې دی د دې غریب نه وڼې واغسته جامه پیزار یې ترې واغستل روډونو ته راویستل په خیراتو مجبور کړل. دی په خپل یو خیراتي و او دا خلک په خیرات باندې مجبور کړل. 400 مندرونه د دوی پیسې شته د یو جومات لپاره دوی سره پیسې نشته. د غریب سړي لپاره د دوی لپاره خزانه خالی ده. تاپور روډ دوی کولاو کو د هغې سره پیسې شته خو د یو غریب سړي سره د دوی د اسانتیا لپاره پیسې نشته. نن چینی په کم ریټ ته نن وړه په کم ریټ دي نن غوړي په کم ریټ دي نن بجلی په کم ریټ ته. آیا په دې ملک باندې یو قات راغلی یو زلزله پرې راغلې ده. مهنګایي خو په هغه ملکونو راځي په افغانستان باندې دونه 15 کاله جنګونه وشو په هغو دونه مهنګایي نه ده راغلې څومره مهنګایي چې په پاکستان باندې راغله. آیا دته خو پاکستان یو خوشحال ملک میلاو شو په 2018 کې دته کوم ملک میلاو شو دا په تاریخ کې چاته نو میلاو شوی خو دا هغه نااهله حکومت دی دغه نالایق انسان دی چې ده خو صرف او صرف د ودونو نه د عایشۍ نه د بل څه کار نشته دی او نن راغی دی زموږ په ملک باندې مسلط شو او یو غریب تباه وبر. زما نوم انور اقبال بالي ساخیل دی. زه د قومي وطن پارټۍ د منګوري سیټي جنرال سیکرټري یم. نننی احتجاج چې دی دا د مهنګایۍ بېروزګارۍ خلاف د پی ډي ایم د مشر چې دی مولانا فضلالرحمان صاحب په وینا باندې نن د مولانا فضلالرحمان صاحب په وینا باندې چې هغه زموږ د پی ډي ایم مشر دی د هغه په وینا باندې نن په ټول پاکستان کې احتجاج دی. دلته 15 ورځې کیمپ لګېدلی د هغې پس نن دلته دا مهنګایي جلسه ده او انشاءالله را روان وخت کې چې څونه نور کېږي د پی ډي ایم د مشرانو چې څه موقف وي د هغوی چې څه اعلانات یې موږ په هغې باندې عمل کوو او د هغه چې دی مخ په وړاندې وبیایو. زما نوم یاسین صافي دی. ضلع مومن سره تعلق ساتم. نن چې کوم احتجاج مظاهره ده نو دا د حکومت د پی ټي آی حکومت خلاف ده. که تاسو ګورئ په 2018 کې چې کوم الیکشن و د چې کومې وعدې د قوم سره کړې وې چې زه به دې قوم ته دا ورکوم زه به نوکرۍ ورکوم او زه به نور څه ورکوم یو شی ورنکړو. خلک یې چې کوم دی خودکشیانو باندې مجبور کړه او 126 دن کومه درنې چې کړې وه په هغې کې چې کوم دی د بیلونه سیزلي وو د چې کومه دی د حکومت خلاف چې کومه دی په پی ټي یو باندې حمله کړې وه
هغه وخت کې نه قانون او نه ادارې وې چې نن چې کومه دی د احتجاج د ټول قوم راوتی دی د مهنګایي خلاف د بېروزګارۍ خلاف نن چې کومه دی په سوات کې 144 دفعه لګېږي کوم زموږ وزیر اعظم چې کوم دی دا سایکو دی د کې سایکاټک سیمپټم موجود دي نو برای مهرباني دا دی وکړي چې ته ویلي که یارې زه زما خلاف چې کومه دی احتجاج خلک وکړو سټرایک یې وکړو زه به ریزاین ورکوم نو اوس چې کومه دی دا وخت دی دا ټیم دی چې دنه چې کوم دی ریزاین واخلي او د دې قوم سره چې کومه دی دا به ډېر ښه وکړي چې دا استعفا ورکړي رحیم زمانو موقعیت الله بچاره د جمعیت علماء اسلام سره تعلق ساتو او د نننۍ جلسه چې دا د بېروزګار د ګرانۍ دپاره د دې ملک باندې چې کوم حالات دی د مولانا فضل الرحمن په حکم باندې دا مکمله پی ډي ایم خلک راټول شوي دي دا جلسه را د ګرانۍ په حق کې. زما نوم حسن ستار دی او د جمعیت علماء اسلام سوات سره تعلق ساتم. دا نن احتجاج باره کې زما دغه دی چې کم مهنګایي او کم ناروا کم بدترین حکومت چې دی دا کم په پاکستان باندې مسلط شوی دی کم کې چې یو مالدار غریب یو پکې هم نه دی خوشحاله خاص کر سفید پوشه طبقه بل دا چې موږ سټوډنټان یو زموږ نه تپوس وکړي موږ ځان لکه مطلب مجبوره شوي یو ګاډي ته سړی پیټرول واچوي که سړی خپل دغه وکړي بل دا چې د سکول چې کم فیسونه دي یوازې یوه خبره خو نه دومره